पाकिस्तान په تاریخ کې او بیا خاص کر زمونږ صوبې په تاریخ کې داسې موقع هیڅ چاته نه ده ملو شوې. 11 کاله لګاتار موقع یوې پارټۍ ته نه ده ملو شوې. خو بدقسمتۍ نه 11 کاله خو تیر شو، خو مونږ ته داسې نه ښکاري چې یاره زمونږ صوبه څه ډېر صحیح لارې باندې روانه شوه یا څه د ترقۍ په منزل طرف ته روانه ده. په دې 11 کاله کې 200% زمونږ په قرضو کې خو اضافه وشوه، خو زما د صوبې اوسېدونکي خلکو په ژوند کې فرق رانغی. روزګارونه ختم شو، امن و امان صورتحال بیا دا تیر کال چې کم تیر شو بیا داسې صورت ته ورسېد چې تقریبا 6.5 حملې په تیر کال کې شوي وي. دا چې تاسو حساب وکړئ نو تقریبا هر ورځ 2 حملې راځي. پرونم لکي مروت کې واقعات شوي دي، زمونږ 2 پولیس والا پکې شهیدان شوي دي. مونږ دا تپوس کوو چې مسلم لیگ نواز او پی ټی آی خو یو بل سره سیاست کوي او لګیا دي په هغې باندې روزانه دغه کوي، خو د دې صوبې خلک د چا نه تمه ولري چې یاره زمونږ مسایلو حل به څوک روباسي. دا زمونږ چې کومه وینه تویږي لګیا ده د هغې به د چا نه تپوس کوو. دا کورمه کې چې کوم صورتحال جوړ دی او تاسو ولیدل چې 2-3 میاشتو پورې هېڅ چا پرې توجه نه ورکوله. بیا د هغې نه پس چې هغه سلسله یې شروع کړه نو هغه هم داسې طریقې سره وشوه چې معاهده خو وشوه، خو زما خیال دی چې لا د هغې دستخطونو سیاهي نه وه اوچه شوې چې بیا د هغه معاهده ماته شو. تقریبا 200 نه زیات مشران، بچي، میندې، خویندې دا شهیدان شو. د هغې تپوس به مونږ چا نه کوو. دا ذمهواري د چا جوړېږي؟ بل خواته چې وګورو نو په دې 10 میاشتو کې د احتجاجونو نه علاوه د صوبایي حکومت هېڅ کارکردګي نه ښکاري او په هغې احتجاجونو کې زمونږ د صوبې وسایل استعمالیږي، زمونږ د دې نه خلک دي بوځي اسلام آباد ته او هلته کې لاټي چارج او ټیر ګیس په هغوی باندې وشي، قیادت ترې روتښتي او داسې طریقې سره روتښتي چې بیا ورته دا اندازه هم نه کېږي چې د اسلام آباد او د پېښور په منځ کې څومره ضلعې دي. بیا ورسره د پښتنو چې کوم یو تاثر چې جوړ شوی دی هغه تاثر باندې هم یو ډېر لوی اثر پروت دی. په دې هم نه پوهېږو چې کله یې مرضي شي نو د جیب د یو کاغذ روباسي او وایي چې یاره امریکې زما خلاف سازش کړی دی او ابسلوټلی ناټ. اوس چې ضرورت شو نو وایي چې نه زما د رهایي لپاره به امریکا وینا کوي. نو هغه بیانیه هغه دغه کوم ځای ته لاړه د دې وضاحت یې وکړي. دا هم چېرته نه وشوې زما خیال پاکستان په تاریخ کې یوې پارټۍ په جلسې کې هم د امریکې جنډه چا نه یې وړې او داسې اوچته کړې به نه سوای د دوی نه. په دې باندې سوچ کول پکار دي ډوډو، خاص کر زه خپل پښتنو ته او خپل ځوانانو ته وایم چې په دې باندې سوچ وکړئ چې د دې ټول هر څه نقصان چې دی زموږ صوبې ته راورسېد.
زمونږ خلکو ته راورسېد. د دې شب قدر مثال واخلی، په دې کله نه چې د دې حکومت راغلی دی کم داسې منصوبه لویه منصوبه راغله چې موږ وایو چې یاره د شب مسلې حل شوي دي. ډېرې منصوبې چې زموږ کې شروع شوي وې هغه همغه شانتې پرتې دي، سر ته ونه رسولې شوې. دومره اهلیت هم د ایم پي ګانو او ایم ان اې ګانو کې نشته. تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ، آیا دا نقصان چې دی دا زموږ ټولو مشترکه نقصان نه دی؟ دا د دې علاقې نقصان نه دی؟ نو په دې باندې غور کول پکار دي.